तारट और मुसद्दिक मलिक द इंडिया हवाले सर यौ ډیر اهم پریس کانفرنس کړی دی. انډیا لګیا دا چې کومې اوبه پاکستان ته راځي نو د هغې پاکستان ته ضرورت شته خو انډیا پې هلته ډیمونه جوړوي. نو د هغې حوالې سره اتاتارټ اور مصدق ملک یو ډیر اهم پریس کانفرنس کړی چې په هغې ډیټیل سره خبره کوو. خو هغې نه مخکې د عمران خان حوالې سره پرونه د یو عام شهري ویډیو وایرل شوې ده چې په هغې کې هغه عام شهري وایي چې دا ځل که چېرې عمران خان رها شو نو زه به ما سره د 4 لاک روپو یو چیلې دی زه به هغه علالومه، زه به هغه قربانوم د عمران خان دپاره، چونکې زه د عمران خان د پارټۍ سړی نه یم، زه د مسلم لیګ نون سړی، ما ټول عمر وټونه مسلم لیګ نون ته ورکړي دي. خو دا چیلې د عمران خان د رهایي دپاره ځکه علالومه چې نر سړی دی کې دی په نرتوب باندې تیر کو، بهادر انسان دی او بهادر انسان د هر چا خوښي. نو په دې وجه باندې به زه د هغه په رهایي باندې دا چیلې علالومه. بل پی ټی آی نه د بیټ نښه په کشمیر کې یو ځل بیا واپس واغېستلی شوه. دا فیصله دا ځل سپریم کورټ کړې ده، دې نه مخکې های کورټ فیصله کړې وه چې دغه د بیټ نښه یې ورکړې وه، خو چې په های کورټ باندې د سپریم کورټ فیصله راشي نو د های کورټ هغه فیصله الریډي هغه اګنور کړلی شي. نو اوس سپریم کورټ فیصله کړې ده د پی ټی آی نه د بیټ نښه اخیستلې ده. اوس په وکړو خبره موږ د اتاتارټ اور د مصدق ملک پریس کانفرنس حوالې سره چې په هغې کې هغوی د انډیا حوالې سره څه ویلي دي. د سنتاس یو معاهده شوې ده، جي سنتاس معاهده، د هغې مطابق چې کومې اپډیټس چې په هغې خبره کوو. خو انډیا نه چې کومې اوبه پاکستان ته راځي نو اوس انډیا لګیا ده په هغه اوبو باندې ډیمونه جوړوي او ډیمونه جوړول د پاکستان لپاره خطرناک دي. یعنی چې کله پاکستان ته د اوبو ضرورت یې به ډیم جوړ کړي، اوبه به نه راپرېږدي، او چې کله د اوبو ضرورت نی نو څه په پاکستان باندې خپله باراني اوبه به شي، څه به سیلابي اوبه شي، څه به پکې ډیم راپرېږدي، نو په پاکستان باندې به سیلابونه راپرېږدي. دا د انډیا یو غټ پلان دی. نو اوس سنتاس معاهدې مطابق ګوره 4 دریابونه دي غټ، نو یې کې 3 دریابونو باندې حق د انډیا او 3 دریابونو باندې حق چې کوم دی دا د پاکستانو. دا یو معاهده شوې ده چې سنتاس معاهده ولله ویل کېږي. او دې معاهده کې صرف پاکستان او انډیا نه وه ناسته چې دا معاهده یې کوله. دا معاهده موږ د یورپ مشرانو هم کړې ده، یعنی د یورپ او د امریکا چې کوم مشران دي د هغوی په مشرتوب کې دا معاهده شوې ده. نو اوس انډیا دې معاهدې وایلیشن کوي. ولې وایلیشن کوي؟ اوس پې هغوی ډیمونه جوړوي او ډیمونه په هغه معاهده کې دا مو چې په دې اوبو باندې به ډیمونه نه جوړېږي، په دې اوبو باندې به ډیمونه نه جوړېږي. اوس انډیا وایي چې موږ به د اوبو مطلب چې کوم ځای کې دا اوبه زموږ دي، زموږ چې کوم حدود دي، زموږ چې کوم حق دی په هغې موږ ډیمونه جوړو. نو دا ډیمونه جوړول پاکستان لپاره انتهایی خطرناک ثابتېدی شي. اصل کې پاکستان انډیا چې کوم پاکستان خپل ایر سپیس ته کوم فضایي حدود دی هغه انډیا لپاره بند کړی دی. نو د انډیا چې کوم جهازونه دي د مسافر جهازونه نو یې په غټه لاره باندې ټریولینګ کوي چې د هغې باندې د هغې فیول کنزمپشن زیات کېږي. نو د انډیا مطلب هم دا دی چې اوس پاکستان ته وایي چې موږ له خپل ایر سپیس کھولاو کا. نو دا هم کېدی شي چې د ایر سپیس کھولاوېدو دپاره انډیا دا د هغې خو دې حوالې سره مصدق ملک اور اتاتارټ چې کوم دی انډیا ته دمکیانې هم ورکړي دي. مصدق ملک ویلی دي چې په دی که دی زمونږ اوبه بندوي نو موږ به د دی ساګانې بندې کړو، دی به اوبه بندې کړي خو موږ به بیا د دی ساګانې بندو. یعنې یو قسم له غټه دمکي هم ورکړې ده. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټس د دې حوالې سره ستاسو سره دا کمنټ لازمي